بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 60 نمبر درس دی او نن به ان شاء الله مونږ د اودس قسمونو باره کې خبره کوو. اقسام الوضوء، اقسام دا د قسم جمع ده. نو قسم یو قسم ته وایي او اقسام ډیر قسمونو ته وایي او وضوء اودس ته وایي. نو اقسام مضاف دی، الوضوء مضاف الیه دی. نو اول به مونږ د مضاف الیه ترجمه کوو، وروسته به د مضاف ترجمه کوو. اقسام الوضوء د اودس قسمونه، د اودس قسمونه، د اقسام معنی د قسمونه او وضوء اودس ته وایي. ینقسمو، انقسم ینقسمو، انقسام باب افتعال نه راغلی دی او د ینقسمو معنی د تقسیمیږي، دا فعل مضارع ده. ٹھیک شو؟ ینقسم معنی ده تقسیمیږي، تقسیمیږي. الوضوء اودس، الی معنی ده طرف ته، طرف ته. ثلاثه دریو ته وایي، درې. اقسام دا د قسم جمع ده، معنی دا قسمونه، قسمونه. ٹھیک شو جی؟ نو اول نمبر دی فرض او دویم نمبر ورپسې واجب دی او دریم نمبر ورپسې مستحب دی. انشاءالله اوس په د یو یو پوره وضاحت هم کوو جی. ینقسم الوضوء، ینقسم فعل دی، الوضوء فاعل دی. اودس تقسیمیږي، ینقسم الوضوء اودس تقسیمیږي. الی حرف جر دی، ثلاثه مضاف ته، اقسام مضاف الیه دی. مضاف مضاف الیه د حرف جر د پر بیا دا مجرور جوړیږي. نو اول به موږ د مضاف الیه ترجمه وکړو، بیا به د مضاف وکړو، بیا به د حرف جر کوو. ښه جی. ینقسم الوضوء اودس تقسیمیږي الی ثلاثه اقسام، دریو قسمونو طرف ته، یعنی مطلب دا په دریو قسمونو تقسیمیږي. اودس په دریو قسمونو تقسیمیږي. ینقسم الوضوء اودس تقسیمیږي الی ثلاثه اقسام، په دریو قسمونو باندې، یا دریو قسمونو طرف ته یا په دریو قسمونو باندې. د الی معنی دلته باندې وکړه، معنی خو راځي طرف ته، خو ته یې دلته وکړه باندې. نو دریو قسمونو باندې. ٹھیک شوه؟ نو اودس په دریو قسمونو باندې تقسیمیږي. اول نمبر فرض. د فرض څه ته وایي؟ چې د الله حکم وي، د الله طرف نه مقرر شوی وي او د هغې منکر کافر وي. واجب څه ته وایي؟ چې د فرض نه یو درجه کم وي او پرېښودل یې ګناه کبیره ده او دا هم فرضو ته نږدې دي. مستحب څه ته وایي؟ مستحب هغه عمل ته وایي چې هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم کړی وي او کله کله پرېښی وي، هغې ته مستحب وایي. ښه جي، دا خو درې قسمونه د اودس بیان شو. اوس به درته وایي چې اودس کله فرض کیږي، اودس کله واجب کیږي، اودس کله مستحب وي. نو هغه به درته په یو یو باندې پوره بحث کوي. نو اوس نن صرف په دې درس کې صرف د فرضو بحث کوي. متا معنی ده کله، کله. یفترزو، افترز یفترز، افتراز باب افتعال نه جوړ شوی دی او دا فعل ماضي ده، واحد صيغه واحد مذکر غایب صيغه ده. د یفترزو معنی ده فرض کیږي، فرض، فرضیږي یا فرض کیږي. الوضوء فاعل دی د یفترزو، اودس. اودس کله فرض کیږي؟ متا یفترز الوضوء. او تپوس کوي، متا د سوال د پر راځي، استفهامیه دی. متا یفترز الوضوء، اودس کله فرض کیږي؟ ٹھیک شو؟ نو اوس درته ښایي چې اودس کله فرض کیږي. یفترز الوضوء، همدقه افترز یفترز، افتراز د باب افتعال نه ده، فعل صيغه واحد مذکر غایب، فعل مضارع ده. نو یفترز معنی ده فرض کیږي. الوضوء اودس، علا معنی ده باندې. محدث، بی اودسه، بی اودسه کس ته محدث وی. بی اودسه، بی اودسه سړی چې وي هغه ته، یا ښځه وي هغې ته محدث وی. بی اودسه. لواحد، د یو کار د وجې نه، د یو کار د وجې نه. دې لام جاره، دا لام جاره دلته کې دې ته لام تعلیل هم وایي، لام سببي هم ورته وایي او د دې معنی ده د وجې نه، د وجې نه. دلته به د لام معنی کوو د وجې نه. د وجې نه. واحد معنی ده یو کار،
یو کار. ٹھیک شو. من معنی دا نا اردو کې وایي سے. اربع مضاف ته امور مضاف الیه دی. اربع معنی دا سلور او امور معنی امور د امر جمع ده. امور کار ته وایي او امر یو کار ته وایي. امور معنی کارونه دا جمع دی. ٹھیک شو. نو یفترض الوضوء اودس فرض کیږي علی المحدث په بې اودسه سړي باندې یا په بې اودسه کس باندې ښځه باندې. علی المحدث په بې اودسه باندې لواحد د یو کار د وجې نه من اربعة امور د څلور کارونو نه د څلور کارونو نه د څلور کارونو نه د یو کار د وجې نه د څلور کارونو نه د یو کار د وجې نه په بې اودسه سړي باندې یا په بې اودسه ښځه باندې اودس فرض کیږي. ٹھیک شو جی. د یو کار د وجې نه په بې اودسه سړي یا په بې اودسه ښځه باندې یعنی په محدث کې دواړه راغله مذکر مؤنث دواړه پکې راغلل. نو په محدث باندې د څلورو کارونو کې د یو کار د وجې نه اودس فرض کیږي. د څلور کارونه چې کوي که د څلورو کې هر یو کار کوي نو بس په ده باندې به اودس فرض کیږي. دا څلور کارونه ښکته ذکر کوي خو هغه څلور کارونو کې چې در باندې چې کم یو کارم کې نو پتا اودس فرض کیږي. د څلورو کارونو کې چې ته کم یو کارم کې اودس د باندې فرض کیږي نو تا ته یفترض الوضوء اودس فرض کیږي علی المحدث په بې اودسه باندې لواحد د یو کار د وجې نه من اربعة امور د څلور کارونو نه. څلور کارونه د ښکته ذکر شوي دي. د څلورو کارونو کې چې یو کارم کې نو پتا باندې اودس فرض کیږي. نو اول نمبر دی لاداء الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا او كانت نفلا. ادا معنی د ادا کول یعنی یو عمل کول نو موږ ورته وایو یاره دا ادا کول. لاداء الصلاة د لام دا دلته لام تعلیلیه ده د لام جاره معنی ده د وجې نه د وجې نه. ادا معنی ده ادا کول منګ هم ورته ادا کوو. هلکه وایي مونځ مې ادا کو مطلب مې دا دی چې مونځ مې وکړو. ټیک شوه. نو ادا معنی را کول یا ادا کول دواړه هم ادا کولی شي. صلات مونځ ته وایي. سواء معنی ده یو خبره ده یا برابره خبره ده یا یو خبره ده. یو خبره ده. کانت معنی ده وی. الصلات معنی ده مونځ. فرضاً معنی ده فرض او معنی ده یا. کانت معنی ده وی. نفلا معنی ده نفل. ٹھیک شو جی. لاداء الصلاة د منځ ادا کولو دپاره اودس فرض کیږي. سواء یو خبره ده یو خبره ده. کانت الصلاة فرضا کانت الصلاة که دا منځ وي فرضا فرض او کانت نفلا یا نفل وي. که دا منځ فرض وي او که منځ نفل وي د دې منځ کولو دپاره په تا باندې اودس فرض کیږي. لاداء الصلاة د منځ د ادا کولو د وجې نه اودس فرض کیږي. سواء یو خبره ده. کانت الصلاة که دا منځ وي فرضا فرض او کانت نفلا یا دا منځ نفل وي. که دا منځ فرض وي او که دا منځ نفل وي خو ته به تا باندې چې کلم کې چې منځ که فرض منځ کې نو هم در باندې اودس فرض دی چې ته به اودس کې دې لپاره او که نفل منځ کې نو بیا هم در باندې اودس فرض دی دې لپاره به ته اودس کې. نو لاداء الصلاة د منځ ادا کولو د وجې نه سواء یو خبره ده. کانت الصلاة فرضا که دا منځ فرض وي او کانت نفلا یا دا نفل وي. ٹھیک شوه. دو نمبر للصلاة علی الجنازة د دې لام جاره معنی ده د پاره. ٹھیک شوه. منځ د پاره علی الجنازة د جنازې. الصلاة منځ علی معنی ده باندې. الجنازه جنازې ته وایي. انسان چې مړ شي د هغه خلک جنازه کوي نو جنازې منځ ته وایي. نو د جنازې منځ دپاره اودس فرض کیږي. للصلاة د مانځه دپاره علی الجنازة د جنازې په د جنازې منځ چې کې نو هغې دپاره اودس فرض کیږي. صحیح شوه. نو دا دوه خبرې شوې. درېیمه خبره لسجود التلاوت د تلاوت د سجدې دپاره. دلته د لام جاره معنی وکړه د پاره خپله معنی وکړه د پاره. سجود دا د سجدې جمع ده. ټیک شوه. سجده
سجده. التلاوت تلاوت د تلاوت د تلاوت د سجده چې کې کنه نو دې لپاره بم او داس کې دا د باندې فرض کېږي ځکه چې دا تلاوت د سجده چې دا هم د مونځ یو حصه ده ځکه مونځ کې مونږ سجده کوو کنه نو چې د قرآن د تلاوت دپاره سجده کې نو دا هم د مونځ هغه یوه حصه ده نو د مونځ هره یوه حصې دپاره اودس فرض کېږي نو دغه شانتې د تلاوت د سجدې لپاره اودس فرض کېږي. لمس المصحف الشریف د دې لام معنی ده د پاره او مس معنی ده لاس وړل یو څیز داسې په یو څیز باندې لاس وخل نو دغې ته مسه کول وایي ټیک شوه یا یو څیز له داسې لاس وړل نو مسه همدغه مسه ده مسه کول. مصحف الشریف مراد دلته مصحف نه مراد قرآن شریف دی ها قرآن او دلته کې د دې مصدقه شریف ٹھیک شو د قرآن شریف مسح کولو دپاره قرآن شریف لاس وړلو دپاره هم اودس فرض کېږي چې قرآن پاک له لاس وړئ نو اودس ورته کې بغیر اودسه قرآن شریف سره لاس نشي لګولی ٹھیک شو. قرآن پاک کې الله پاک پخپله فرمایي لا یمسه الا المطهرون دا قرآن پاک دی پاک خلق مسح کوي پاک خلق دی ورله ګوتې وړي ناپاکه خلق ورله ګوتې نشي وړلی. کذا معنی ده دغه شان یفترض معنی ده فرض کیږي. الوضوء اودس اذا معنی ده کله چې اراده وکي محدث بی اودسه اودس بی اودسه چې کله اراده وکړي د څه شي مسه یعنی د لاس وړلو یا مسه کولو آیت مکتوبت آیت موصوف ته مکتوبت صفت نو آیت او مکتوبت لیکلی شوی آیات لیکلی شوی فی معنی ده کې او حایط دا حایط دیوار ته وایي دا دیوال دی که نه دې دیوال ته حایط وایي دیوار او معنی ده یا فی معنی ده کې قرطاس کاغذ ته وایي دا کاغذونه نه دي د کاپیانې وغیره دی کې چې کوم کاغذونه دي کاغذ او معنی ده یا فی معنی ده کې او درهم ته وایي په درهم باندې لیکلی شوی وي درهم ٹھیک شو عربي چې کومه پیسو سکې وي په هغې لیکلی شوي وي. نو ګوره جي لمس المصحف الشریف د قرآن پاک د مسح کولو دپاره اودس فرض کېږي. قضا دغه شان یفترض الوضوء اودس فرض کېږي اذا اراد المحدث اذا معنی ده کله چې اراد المحدث بی اودس سره اراده وکي مس آیت مکتوبت د یو لیکلی شوي آیات مسح کولو لیکلی شوي آیات له ګوتې وړلو اراده وکي فی حایط په یو دیوال باندې وي هغه آیات په دیوال باندې لیکلی شوي وي او فی قرطاس یا په کاغذ لیکلی شوي وي او فی درهم یا په درهم لیکلی شوي وي نو کله چې دغه یو کس یو محدث بی اودس سره لاس وړي نو د باندې اودس فرض کېږي اول به فرض اودس به وکړي د هغې نه پس به لاس وړي بی اودس انسان د قرآن پاک یو آیت لم ګوتې نشي وړلی نو دې څلورو خبرو دپاره اودس فرض کېږي. ټیک شو جی. نو ګورئ اقسام الوضوء د اودس قسمونه ینقسم الوضوء الى 3 اقسام اودس د اودس درې قسمونه دي د اودس د فرض کېدو درې قسمونه دي فرض واجب مستحب فرض واجب مستحب. اوس تا ته وایي چې اودس کله فرض کېږي متى یفترض الوضوء اودس کله فرض کېږي یفترض الوضوء علی المحدث په بې اودسه سړي باندې اودس فرض کېږي لواحد من 4 امور د څلورو کارونو نه د یو کار کولو د وجې نه
چې انسان څلور کارونه دي دا څلور کارونه دا ښکته لیکلي شوي په دې کې چې د یو کار اراده وکړي چې یاره دا کار کوم نو هغه باندې اودس فرض کیږي لاداء الصلاه د مونځ ادا کولو د وجې نه په دې انسان باندې اودس فرض کیږي سواء یو خبره ده یا برابره خبره ده کانت الصلاه فرضا که دا مونځ فرض وي او کانت نفلا او که نفل وي خو دې دپاره اودس فرض کیږي نمبر 2 للصلاه علی الجنازه د جنازې مونځ دپاره اودس فرض کیږي ٹھیک شو دا جنازي مونځ کامل مونځ نه دی خو بیا هم د مونځ په حصه کې شامل کیږي یعنی د مونځ دغه پې کیږي اطلاق پې کیږي خاجي 3 نمبر دی لسجود التلاوت د تلاوت د سجدې دپاره اودس فرض کیږي ځکه د تلاوت د سجده دا د مونځ یو حصه ده 4 نمبر لمس المصحف الشریف مصحف نه مراد دلته قرآن پاک دی د قرآن شریف مسح کولو دپاره یعنی قرآن شریف له لاس وړلو دپاره به هم اودس کې کذا دغه شان یفترض الوضوء اودس فرض کیږي اذا اراد المحدث کله چې محدث بې اودسه کس اراده وکړي مسه د لاس وړلو یا د مسح کولو آیت مکتوبه د یو لیکلی شوي آیت فی حایط په دیوال باندې په دیوال یو آیت لیکلی شوی د قرآن پاک او یو محدث بې اودسه کس اراده وکړي چې یاره زه ورله لاس وړم نو هغه اول فرض پیدا دی چې هغه به اول اودس کوي بیا ورله لاس وړي او فی قرطاس یا په کاغذ لیکلی شوي آیت لاس وړي نو هغې دپاره به هم اودس کوي او فی درهم یا په درهم لیکلی شوی آیات وي هغې له به هم اودس کوي نو بیا به ورله ګوتې وړي نو دا د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الكلام